اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د باجوړ ډیرو غیرتمندو درنو قدرمنو مشرانو همزولورونو څنګه چې تاسو ته پته ده په دې ټول ملک کې د مردم شمارۍ دا سیستم روان دی او د بده مرغه په کار دا و چې زمونږ آبادي چې دی هغه د 2017 په نسبت باندې ډېره زیاته سیوا شوې وې، خو بدقسمتي زمونږ دا ده یا به موږ خپله وګڼو یا زمونږ د دې چې څومره ذمه داران دي که په دې کې کوم استادان ګرځي د هغې بدقسمتي ده چې زمونږ آبادي هغه شان سیوا نه شوه کومه چې زمونږ توقع وه، او په ګراوند باندې تقریبا زمونږ آبادي د 16-17 لاک نه هغه سیوا شوې ده. خو که بیا په ریټن کې راشو او د مردم شمارۍ چې کوم ریزلټ دی نو هغې ته چې راشو نو بیا زمونږ آبادي هغه شان نه ده کومه چې په ګراوند ده. نو زما به د دې ټول قوم نه درخواست وي، 2 ورځې پاتې دي، نننۍ او سبانۍ ورځ ده، که زمونږ څومره چیرمنان وروڼه دي، زمونږ ځوانان وروڼه دي او زمونږ استادان په دې دغه باندې چې چا ډیوټیانې دي سکټریان وروڼه دي، په دې کې بلکل مونږ داسې وګڼو چې دا ډېر زیات فنډونه راشي نو موږ به خپله آبادي چې ده هغه به سیوا کول غواړو. زموږ آبادي په حقیقت کې ډېره زیاته سیوا هم ده، خو زموږ دغه بدقسمتي ده چې موږ هغه شان رجسټریشن ونه کړو، هغه شان خلک موږ رجسټر نه کړه. په دې کې چې ما کومه یو کمزوري لیدلې ده نو هغه دا ده په بارډر باندې چې کوم کورونه دي نو یو استاد محترم وایي چې دا به یو رجسټر کړي یا بل وایي چې دا به بل رجسټر کړي، نو زیات آبادي چې نه ده رجسټر شوې نو هغه په بارډر باندې څومره کورونه پراته دي، خلک پراته دي، نو هغه هم په دې کې نه دي رجسټر شوي، لهذا د دغې د ډېر زیات خیال وساتي. جزاک الله خیر.